کتونکو سلامونه د تنګي سراله دکان ته چې تاله واچوله موږ ورپسې رالو په تیښته کې لاړله په پته نه پوهېږو چې ولې دې بنده کړه دکان دې ولې بند کړه په څه دې سیل کړه دا انتظامي کاردار چې دا به دنیا ته او چارواکو ته ښایي نه پوهېږو داسې انتظامیه راغلې ده چا له پښتو نه ورځي چا له اردو نه ورځي په 400 کې چې کومه انتظامیه دې وخت کې ده بیا به ورته مینتونه کې نو دا یو ډېره حیران کونکې خبره ده دلته کې رالل دا اوس موږ ته پته ونه لګېدله په اډوکو باندې دا دکان بند کړه ولې بند کړه لکه زه دلته چا نه تپوس وکړم او چې موږ یې ولیدو نو داسې منډه کړې دکانونه سیل کوي د سیل کولو وجه دې خو هم ښیي د تنګي هسې راغلی وه چونکې دا تنګي سر راځي خو زما به خلکو ته دا خواست وي چې دا رمضان المبارک چې کم دی دا زموږ تاسو له الله پاک یو چانس راکړی دی په خپل رب باندې چې ځان وبخو ځان اوس په دې حالاتو کې خو موږ لګیا یو ولس لوټو د عبادت د لوټلو په ځای ولس لوټو نو ځان سره زیاتې کوو د خپلو بچو سره زیاتې کوو اوس دلته کې دکاندار راشي قصاب ته وایي چې ته به په 500 خرڅې یا به په دې خرڅې یا به په دې خرڅې نو اوس قصاب له په څه کې واره کوي د دې تپوس ته نشته دغه یو بېله خبره ده خو زه په دې ریان یم زه په دې غیران یم چې دغه هسې راله او بس په تندي 12 بجې وي خیران به شي دا داسې افسران راغلي دي خلکو ته یو میسج ورکړه تا دکان ته تاله واچوله په څه دې ورته واچوله څه دې داسې ګیر کړل د ریټ شکایت درته چا کړی و نو په دې باندې بار بار چغې ووهلې خو شعر ناپرسان 400 کې ژوند کوو زما به اعلی چارواکو ته خو په پېښور کې څوک وي نو موږ له تنګي له افسره راکړه افسر راکړه افسر او د پښتو ژبې والا راکړه چې دا خلک یې ورسره په خلاص مټ خبرې وکړي موږ د پنجابیانو بد نه وایو خو دوی له خپل علاقه کې ځای ورکړه خو ما نن د تنګي د هسې منډه ولیدله چې موږ یې ولیدو نو داسې په تیښته ګاډي ته لاړله نو دا داسې افسران خو لا ما نه دي لیدلي او بیا ولس ته دا وایم چې ګراني مه کوئ او انصاف وکړئ انصاف لږ وګټئ او تل یې وګټئ لږ وګټئ چې تل پې خوشحاله یې نو دا د عبادتونو د لوټل میاشت ده د ولس د لوټلو میاشت در سره باندې حکومتونو را سخته کړې ده چې ګراني انتخاب ته ورسېدله یوټیلیټي سټورونو باندې خزان راغلی دی څوک پکې ساه اخیستی نه شي ده په 6.5 سوه په 6.5 سوه یې خرڅه کړې ګوره د ظلم خلاف یو د ظلم خلاف هم دې له راغلو چې نور هم ورته وښایو اورې چې راځي به دلته کې ټول بازار په 6.5 سوه ورته ټول بازار یې په 6.5 سوه ورته ما سره د ایسي لمبر نشته زه یې ورته کوم ایسي لمبر زما نوم ورکړه زما لمبر ورکړه زه ورسره ګرځم په 6.5 سوه ټول قصابان خرڅوي او کم هم درکوي کم هم درکوي وزن کې هم زه دا وایم زما ما له بل راکړی دی قسم په خدای که نه چې په انډیا کې هلې نوم بیا داسې نه درکوي صرف اډوکې یې راکړي دي صرف اډوکې ساره ما سره ښځې خبرې کړي دي بازار کې ښه ورکوي خدای راته نورې خراب ورکوي بیا مته قسم زه دا وایم نه مې دا تره زوی دی خو په ټول بازار کې دی ښه ورکوي بیا هم په 6.5 سوه ورکوي او ټول دنیا ورکوي ټول دنیا په 6.5 سوه ورکوي ټول بازار او بیکاره 500 نه زیاته خرڅول ناروا ده زمونږ په وس نه کېږي مشره موږ دا وایو موږ دې خلکو ته دا وایو چې د ظلم خلاف وګټئ او تل یې وګټئ دا د عبادتونو د لوټلو میاشت ده د عوامو د لوټلو میاشت نه ده الله له به دا خلکه جواب ورکوي خو زه دې افسر ته وایم چې ته نن رالي راشه چې زه ته نور قصابانو مخیم چې ته په منډه کړې اورې چې ته راشه خلکو ته لږه وینا وکړه چې زه څوک هم نه پرېږدم ګرانو کتونکو الله دې کړي چې دا خلکه دغه شانتې ویښ شي چې دا خلکه دغه شانتې ویښ شي چې دا ګران پرو شي او دغه شانتې قوم سره چې څوک دوکه کوي چې هغه ورته په ګوته کړي خو د تنګي هسې نه زما ګیله شته دي تنګي هېڅ کار نه کوي را دې شي او پښتون دې راشي چې دا خلک ورته په خلاص مټ همدغه شانتې شکایتونه وکړي او ګیره یې کړي مننه